أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشكوة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق وما يبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة انفال پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 7 8 9 10 څلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې د دې صورت اکثره حصه چې نو هغه په غزوه بدر باندې مشتمله ده، نو پرون د هغې متعلق مونږ لکوټې شان چې نو هغه وضاحت کړولو. اوس د هغې مزید الله رب العزت چې نو د هغې تذکره کوي. نو وایي کله الله جل جلاله چې ستاسو سره واده وکړل احد الطائفتین دوو کې د یوې ډلې، نو د یوې ډلې چې نو هغه په دغې دوو کې د یوې ډلې چې نو هغه ستاسو سره واده کړي وه، نو هغه دا وه ان لها لکم چې دا به ستاسو دپاره وي، یعنې غالبوالی به ستاسو وي. وتودون ان غیر ذات الشکوة تکون لکم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. نو واقع چې نو هغه بیا دا وشونه چې کله چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ټولو چې نو هغه په خپل خوشحالۍ سره او پرجوش تقریرونو کولو سره دا الله پیغمبر ته واضح کړله چې مونږ به ستاسو سره چې نو هغه د دې کافرو خلاف جنګیږو، تاسو که په هر نهج باندې مونږ ته وایي مونږ د هغې ته تیار یو. حضور صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه چې نو هغه بدر مقام طرف ته روان شو. نو بدر ته بدر د دې وجې نه ویلی کېږي چې دغه ځای کې یو کوهی و او دغه کوهی چې کم سړی جوړ کړی نو د هغه نوم بدر و. نو د دغه ځای نه بیا د دغې ټولې علاقې نوم چې دی نو هغه بدر وګرځېدلو. نو د دغې محل ثابت محل د هغې یو کس دغه نوم د هغه د دغې ټول محل دپاره جوړ شلو. بهرحال کله چې نو الله پیغمبر هلتې ورسېدو، صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه هلتې ورسېدل، نو کافر د هغې نه مخکې چونکې راغلي ول، نو د هغوی په هغې کوهي باندې او لاندې میدان باندې قبضه کړې وه، د هغوی نیولی. حضور صلی الله علیه وسلم جمعې شپه ده، الله پیغمبر چې نو ورسېدلو، صحابه کرام ورسېدل او دغه شان روژې چې نو هغه میاشت ده، نبی علیه صلات وسلام چې نو هغه یو ډیرکۍ سره چې نو هغه پړاو غورځولو او بیا د هغې نه وروسته نبی علیه صلات وسلام هلتې ځان چې نو هغه د سرې سرمنې خیمه لګولې وه، هغې ته د الله پیغمبر چې نو هغه ننوتلو، مونځ یې وکړلو او بیا د مازه نه وروستو د الله پیغمبر چې نو هغه مناجات د الله پاک سره شروع کړل، دعاګانې چې دی نو هغه یې شروع کولې. حضور علیه صلات وسلام چې دی نو هغه به دعا کوله، ډېره اوږده چې دی نو هغه دعا یې وکړله او بیا په هغې کې چې نو هغه لاس یې اوچت نیولو. نو په هغې کې چې نو هغه د حضور علیه صلات وسلام لاس چې داسې نیولي اوچتو، نو د اوږو مبارک نه چې نو هغه څادر ورتاو شو، سیلی هم د یخنیم ده. نو د هغې سره چې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خیمې بهر ناستلو، صبر دی ونه شولو، رالو او نبی علیه صلات وسلام ته شا غاړې څادر راوچت کولو او الله پیغمبر چې نو هغې خپلې سینې سره جوخ ونیو. ای د الله پیغمبره بس دی، الله جل جلاله به چېرته هم تا نه ضایع کوي. الله پاک چې نو هغه ستا دا مناشده ستا چې نو هغه دا جړه او پریاد دا الله واورېدل، الله به تا چې نو هغه ضایع کوي نه. حضور علیه صلات وسلام وی ای الله دا زما د 15 کالو چې نو هغه محنت نه، دې 15 کاله کې چې نو هغه دقه یو موټی کسان چې نو هغه ما تیار کړي دي، دا تیار شوي دي. نن ورځې که تا دا بېسرو سامان په خېټه باندې وږي، په خپه باندې چې نو هغه په خپیال به جامې په اعتبار ورسره څه نشتی، اسبابو په اعتبار سره چې نو هغه ورسره څه نشتی، نو یا الله که چېرته تا نن دا چې نو هغه هلاک کړلو، نو بیا به ستا نوم اخیستو واله څوک پاتې نشي.
دا قسم چې نو الله پیغمبر دعاګانې وکړلې، الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه امداد رالو. امداد چې نو هغه سکن لا شو. الله رب العزت ورته چې سید مونږ به تاسو له چې نو هغه دغه مدد بستاسو وکړو، الله پاک بستاسو چې نو هغه مدد وکړي او هغه مدد پس باندې الله رب العزت ورته یوانه دوانه درینه سلنه 50 نه زر پرشتي چې نو هغه بستاسو مدد لراشي. الله رب العزت پیغمبر چې نو هغه مطمئن شولو. دغه باندې چې نو الله پاک وي وزدن ته دا چې آلته خلاول نه دا خبره شي و چې استاد د پاره دوړل کې چې نو هغه یو ده یا عیر د یا نفیر یا د ابو سفیان چې نو هغه قافله ده چې پاغه کې مال او دولت ډیر ولو، خو پاغه کې نو هغه سنولو جنگ جګړه تکلیف پکې کم ولو، غیر ذات شکوا پاغه کې غنه نه و. غنه معنی دار چې هغه جنگ چې نو هغه کڑک نه او سخت چې نو هغه پکې نه و. او دویم چې نو هغه بدر دی، نو بدر کې چې نو هغه د دویم نفیر ده چې هغه د ابو جهل ډله و. نو دې دوه کې الله پاک سره وعده کړل یو بدر کوي ایر هغه چې نو هغه د ساحل په طرف باندې چې نو هغه محفوظ وتلو، خو نفیر دا چې نو هغه محفوظ نشیتل دی له الله پاک چې نو هغه ستاسو په لاس شکست ورکړي. نو الله جل جلاله هم اق شانتی وکړه. الله وی و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، کله چې الله چې نو هغه ستاسو سره وعده وکړه د یوې په دوو ډلو کې انها لکم دا بستاسو د پاره چې نو هغه یې وتودون ان غیر ذات الشکوتی، خو تاسو چې نو هغه دا خو خوله چې هغه ډله ته شي چې کم چې نو هغه غنی والا نه، یعنی به اصلي د ابو سفیان ډله چې نو هغه تجارتي قافله هغه ډله تاسو غوښتله، خو تاسو په چناو کې او د الله په چناو کې ډیر فرق دی. پاغه کې چې نو هغه د الله د طرف نه ډیر زیات چې نو هغه حکمتونه دي. نو گویا تاسو هر وخت د الله په فیصله باندې چې نو هغه خوشاله اوسئ، ځکه الله دې د انسان په حق کې کومه فیصله کوي دا د انسان په حق کې نو هغه د دنیا په اعتبار سره هم او د آخرت په اعتبار سره هم بهتر وي. نو هغه څنګه شو الله وی تاسو دا غواړي و یرید الله ان یحق الحق، خو الله چې نو هغه نفیر غواړي. الله رب العزت چې نو د ابو جهل چې کومه ډله راوستلې د حق غواړي، اوس په دغه چې نو د ډله ولې غواړي، نو الله وی یحق الحق بکلماته، د دې لپاره چې الله رب العزت حق ثابت کی په خپل حکم سره، په خپل حکم چې نو هغه دغه حق ثابت کی خلکو ته نو هغه اوخی چې ګوره اسباب د اسکار چې نو هغه نور کوي او جب تکبر چې نو هغه د اسکار هم نه کوي. انسان چې همیشه د پاره کامیابیږي نو د محض صرف او صرف د الله رب العزت چې نو هغه په تعاون او په مدد سره کامیابیږي، دینه ما سوا دی په یو شی زوم نه، او دا انسان ته رسی د الله رب العزت چې نو هغه په تقوا او په یری سره. الله دې موږ ته دغه تقوا نصیب کړي. نو ځکه الله وی چې دا یو مقصد دا دی یحق الحق چې ثابت کړي الله پاک حق بکلماته په خپل حکم سره. دویم ويقطع دابر الکافرین، او چې الله قطع کې پرې کې نو هغه شاګانې د کافرانو یعنی جړله د کافرانو چې نو هغه ختم کړي، او یا تن مشرکان چې نو هغه لوی لوی سرداران چې هغوی به ځان ته سویلو هغه، او یا تن سرداران الله رب العزت چې نو هغه په دې غزوه کې ختم کړل، هغه چې نو هغه د مخ د ځمکې نه چې نو هغه یې پناه کړلو، او یا تن هغه کسان چې د هغوی به ځان ته سوی او دغه مسلمانان به کمزوري او عاجز او ذلیل هر وخت ګڼل، دا غوی د لاسونو الله پاک دغه قیدیان جوړ کولو. نو ځکه الله وی او دغه اورز نه اورستو حق چې نو هغه دین اسلام په عروج روان شولو او باطل چې څومره و هغه په تنزل روان شو. لیحق الحق و یبطل الباطل، الله چې الله پاک ثابت کی رښتیا ولره و یبطل الباطل او باطل باطل. تفسیر مدارک کې معنی کړي یعنی ما فعله الا ليحق الحق ويبطل الباطل، الله دا کار نو کړي تاسو دې نفیر پس نه وای راستلی مگر د دې لپاره چې حق ثابت شي او باطل چې نو هغه باطل به ثابت شي. ولو کرها المجرمون، اگر چې مجرمان چې نو هغه دا نه خوښي. استغیثون ربکم فاستجاب لكم، الله وکړه چې نو هغه تاسو فریاد وکړو. استغاثه ویل کېږي چې نو الله پاک استغاثه ویل کېږي د چا نه چې نو فریاد طلب کول، چاته خپل عاجزي چې نو هغه خودل او داغه چې نو هغه طلب د خیر کول، طلب د مدد کول. نو الله وی استغیثون ربکم، کله چې تاسو خپل رب ته چې نو هغه فریاد وکړو
حضور علیه الصلوۃ والسلام دغه دعاګانې دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په خپل جوړ باندې هر یو کس الله طرف ته متوجه شولو. فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. نو الله رب العزت نو هغه ستاسو دعا قبول کړه. الله پاک وی زو ستاسو مدد وکم بالف من الملائکه په زرو فرشتو سره مردفین چې هغه به د یو بل پسې را رواني د پې در پې چې نو هغه به راځي. وی چې نو هغه په دغه زر فرشتو کې 1500 فرشتو چې نو هغه کمان دا حضرت جبرئیل علیه السلام کولو او د 500 فرشتو چې نو هغه کمان دویم طرف ته حضرت چې نو هغه میکائیل علیه السلام کو. جبرئیل علیه السلام چې نو هغه په خې طرف فرشتو په ډلې باندې مقرر او په کم طرف باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دویمه فرشته چې نو هغه میکائیل علیه السلام هغه په ګس باندې ولا کم طرف باندې چې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مامور نو دې چې نو هغه فرشتي الله پاک راولې غلي وزداد الله رب العزت ولې رانه غلي. نو د دې د پاره چې دا مسلمانان چې نو هغه مطمئن شي. حدیث مبارکه کې راځي وی چې نو هغه ابو جهل کله چې نو حضرت عبد الله ابن مسعود الان کې راغت چې نو هغه دا حضرت معاذ او معاویز رضی الله تعالی عنهما دا وی چې نو هغه قتل کړو. بیا دا غینه چې نو هغه خو مرګ ته نږدې کړو بالکل مردار کړي نو د کله بیا سم موجود نو بیا چې نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه رالو نو هغه چې کله رالو نو هغه ورته سینې د پاسه چې نو هغه کېناستو. مشکات شریف کتاب الجهاد کې چې نو هغه د روایت موجود دی مفهوم دی نو هغه ورته کېناستو نو ابو جهل د ګیر نه ونیولو او د دې سړن وهلو وستا چې نو هغه عجب ته شو ستاغه تکبر ته شو تا چې نو هغه لوی وی هغه تشولې دومره چې نو هغه حرامي چې الله پیغمبر فرمایي زما اج فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه هم زیات چې نو هغه خطرناک دی. په دغه وخت کې چې نو هغه سوی وای دا چې نو هغه راته وای چې مونږ به څوک لیدل نه خو غزارونه به کېدل دا څوک ولو نه دی ته نو هغه غلام د غلام زوی چې نو هغه ته ما قتلې لاړ شي چې په قریشو کې چې نو هغه زمونږ هم منصب سړی ګور هغه ته وای چې راشي زمانه سره وای به چې نو هغه کې اخره کې ونه شول نو وی ګوره زمانه چې سر وهې نو په یخ کې به وای چې خلکو د پته لګي چې دا به کې د سردار سر دی دا د ابو جهل سر دی. دومره چې نو هغه عجب او تکبر چې نو هغه د کوم بارن نو دې چې نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کو نو هغه ورته دا پرشته وي چې تاسو بلیدلې نه او تاسو سرونه چې نو هغه به الوزولو دا مې چې تاسو سرونه به وال. حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دی دغه ورځ باندې پرشتو چې نو هغه سپین لباس ولو سپین پټکی چې نو هغه وهلو او د دواړو کتفین د دواړو اوګو په منځ کې چې نو هغه شملخ کته کړو. نو بارن دې چې نو هغه په دغه طریقې سره پرشتي راغلي پاغه کې نو دې ورته دا ویلو یو ابو جهل ورته او کنه ما می چې تاسو خو زمونږ باندې غالب نشی راتلی خدا بل څوک دی. دوره د عجب نه چې نو هغه ډک ولو بارن الله چې نو هغه دغه پرشتي راولېږي. اوس دې آیات کې دی الله رب العزت فرمایي سورۃ انفال دی آیات کې آیت نمبر 9 کې چې پرشتي چې نو هغه ان ممدکم بالف من الملائکه. سورۃ ال عمران کې الته مونږ ویلول پرشتي چې نو هغه سوره راغلي وي نو یو روایت کې یو آیات کې دی آیات نمبر 124 کې ايمدكم الن يكفيكم ايمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منزلين. درې زره چې نو هغه فرشتي څو د پاره دا کافی نه دي چې الله ستاسو د امداد د پاره چې نو هغه درې زره فرشتي راولېږي. بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. او دانا کچرته تاسو صبر وکړو تقوا نه مو چې نو هغه کار واغستو او ناسا په دې پتا سو باندې یک بار کې سره یو چې نو هغه حمله وکړه نو الله وی زو بیا تاسو د پاره چې نو هغه 15000 فرشتي راولېګم. نو وزل چې نو هغه سور راغلي نو راځي قول مطابق داري چې زر فرشتي راغلي وي او میدان جهاد کې چې نو هغه حصہ د زر فرشتو اغستي و او بیا د هغه نه ورسته 3000 او 15000 د دې دوانو چې نو هغه واده شي و آل چې نو هغه میدان کارساز کې عین جنگ په وخت کې چې نو هغه خبر را لالو وی چې نو آل د کسو هغه کافر چې نو هغه را روان دی مخکې چې نو هغه پرون مونږ هم ویلولو دغه چې نو هغه کورس بن جابر فهری
نو دی چې نو هغه را روان دی ځان سره قبایل چې نو هغه خلک راغستې 3000 کسان چې نو هغه نور را روان دي تاسو غم مه کوئ. نو چې څنګه دغه وشول مسلمانانو په اړه کې بیا چې نو هغه تشویش پیدا شو چې زر ول د زرو مقابله مونږ کوله دا خو 3000 نور پسې را روان دي. الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه وحی رااله چې که د هغوی 3000 رالل مونږ به دله هم چې نو هغه 3000 فرشتې چې نو هغه نور راولېږو. نو څنګه چې بیا د هغوی رانلل بیا د صدام ونه شو دغه شانتې بیا نور که دوی ټول دا یو ځای شي زر دا دي او 3000 هغه دي نو 4000 شول دوی په یو ځای حمله کوي نو الله رب العزت وی ویعطوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5000 نو که دوی په یو پیره په تاسو حمله وکړه نو زه به تاسو دپاره تاسو مطمئن اوسېږئ زه به دله په یو ځای 15000 راولېږم دوی به 4 شي نو زه به تاسو له په یو ځای چې نو هغه 15000 چې نو هغه فرشتې راولېږم. نو دا ځکه الله رب العزت دلته نو دې آیات کې د قول کم چې جنګېدلي د هغې تذکره هغې آیاتونو کې سورت ال عمران کې د هغه د وعدې اتحاد ولو. اوس دلته یو سوال بل واردېږي چې فرشته خو یوه هم د دې دپاره کافي وه لکه قوم لوط الله رب العزت چې نو هغه تباه کولو نو د هغوی د تباهۍ دپاره یو فرشته حضرت جبریل علیه السلام چې نو هغه د هغې نه د پوره ښار نه لاس لاندې کړو د ځمکو سره د خټو ونو ګټو سره چې نو هغې اسمانونو ته اوچت کړل د هغه ځای نه پړ مخې رایستل نو دوی له خو یو فرشته هم کافي وه. نو بیا الله رب العزت زر فرشتې ولګلې او د 3 او د 500 چې نو هغه وعده ولې کوله. نو حضرات لیکلي د دې دپاره یو چې نو هغه خو د دې چې مسلمانان انسان دا د هر انسان فطرت دی دی چې افراد ګڼ اینې نو دی مطمئن کېږي نو هلته د هغوی ګڼول نو الله رب العزت ومې چې زر فرشتې به راولېږم چې دوی هم مطمئن شي چې زر هغوی دي او مونږ زر چې هغه به راسره فرشتې شي او 300 مونږ به دې سوا شو. او دویم د آیات کې دویم 10 نمبر آیات کې الله پاک په خپله د هغې ذکر کړی وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. دا نصر دا مدد فرشتې را لېږل دا دومره تعداد باندې صرف او صرف د الله رب العزت ستاسو دپاره د خوشخبرۍ او د زیرې دپاره را لېږلو ولتطمئن به قلوبکم او چې ستاسو زړونه چې دی نو هغه مطمئن شي. وما النصر الا من عند الله او اخره کې الله پاک چې نو هغه بیا تربیت ولکوي. ګوره یاد ساتئ فرشته هم څه نشي کولی بل یو اسباب د دنیا چې دی نو هغه هم څه نشي کولی مدد اصل دا د الله دی. کله چې الله په مدد باندې رالو نو ستا به مدد کېږي که الله په مدد نه راغلی نو فرشته په خپله مخلوق د هغه الله ته محتاج دی نو چې کله الله ته محتاج نو فرشتې هم د چا څه نشي کولی. وما النصر الا من عند الله نصر او مدد دا صرف او صرف د الله د طرف نه دی. نو کله چې هم پتا مصیبت او تکلیف راځي نو په دغه مصیبت او تکلیف کې صرف او صرف الله ته خپله التجا او زاری کوه د الله نه ما سوا چې دی نو هغه بل چاته مه کوه. ولې ان الله عزیز الله غالب ذات دی څوک په هغه باندې چې نو هغه زورور راتلی نشي. حکیم او الله رب العزت چې نو هغه د حکمت خاوند دی د الله پاک په هر کار کې چې نو هغه حکمت دی. الله رب العزت دغه کامل عقیده موږ ته نصیب کړي. وَإِذْ يَعِدُكُمْ او هر کله چې وعده وکړل ستاسو سره الله پاک احدى الطائفتين په دوو ډلو کې د یوې انها لکم چې دا به ستاسو دپاره وي وتودون او تاسو غوښتله ان غیر ذات الشکوتې چې نه وي دغه ډله یعنې غنواله اسانه ترجمه یې نو هغه اوس دا دویمه ده وتودون او تاسو غوښتله ان غیر ذات الشکوتې چې وي هغه بې اصله قافل تجارت قافله تكون لكم هغه د وي ستاسو دپاره ویرید الله او غوښتل الله پاکو ان یحق الحق چې ثابت کړي حق بکلماته په خپل حکم سره ویقطع او پرې کړي دابر الکافرین جړه د کافرانو لیحق الحق چې ثابت کړي حق رښتیا ولره یبطل الباطل او رکی لري کې دروغ باطل لره ولو کرها المجرمون اگر چې نه خوښي مجرمانو. اذ تستغیثون یاد کې کله چې تاسو فریاد کولو ربکم خپل رب ته فاستجاب لكم نو هغه قبول کړ دعا ستاسو انی ممدکم چې زه به مدد وکړم ستاسو ب1000 په زرو من الملائکة د فرشتونه مردفین یو بل پسې راتلونکي وما جعله الله او نه دی جوړ کړی الله پاک دا یعنی مددو الا بشرا مگر زیرې ولتطمئن به او چې اطمینان عمومي په دې سره قلوبکم ستاسو زړونه وما النصر او نه دی مدد الا من عند الله مگر د الله د طرف نه ان الله بشک الله پاک عزیز زبردست حکیم او د حکمت خاوند دی.